کشمیری ګوپي ورته وایي هغه دی او اوس هم وکرو دا تقریبا 55 شپېته ورځو کې رالېږي دا لکه وړلو ته تیارېږي منډۍ ته دا پېښور ته وړو پبو ته وړو چې کوم ځای کې ریټونه ښه نو نن سبا ریټ نشته دی حالات ډېر خراب دي او زمیندار خو دغه حال دی نو بس هسې کرونو تخمونه د هغه پیسې واوړي او ریټ پته نه لګي او نور خو بس او دا بس تقریبا وایه 12مه میاشت کې رالېږي 12مه کې یخني وي هغه وخت کې او نور داسې څه شی هم نه سبزۍ او دا ګوپي دا خو بس نوره سبزي کمه وي او لکه کدو شو تورۍ شوې دا کمیږي که نه نو هغه ټایم کې نه وي نو دا دغه یوازې دا ګوپي دې وخت کې چې کوم ګوپي دی هغه پیداوار کوي هغه یې ریټ نشته نن سبا د کدوانو هم ریټ نشته دی پروس کال یا بل کال لا خو ګزاره یې کول او څه کال خو بیخي ریټ یې نشته دی او بس حالات ډېر خراب دي خدای د خیر کوي د مخکې سیزن کې موږ تاوان کړی دی او داسې ګټه یې راله نه ده کړې پیاز ارزانه او بادرنګ ارزانه ور شی دغه شان دي په ښکته را روان دی ارزاني ده ډېره نه 1 روپۍ تاوان هم نه کوي حکومت بس په خپله ژبه یې پکې ږدو نو بس حکومت هغه بیلونه نه دی دومره بیلونه راپسې راشي 10,000 40,000 روپۍ هره میاشت کې بیل راځي هغې یې حیران کړي چې دې څه وکړو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره تعاون وکړي مالي او بیلونو کې راته ډېر ریلیف راکړي او بیخي بیلونه داسې کلي چې ډېر زیات بیلونه راپسې راځي او بیخي تنګ کلي او سبزي بیخي ارزانه ده څوک یې نه اخلي